د لیلة القدر د شپې فضیلت څه دی؟ یعنې موږ تاسو پښتانه ورته د شب قدر شپه وایو، او په دغه شپه باندې کوم خاص عبادت کول پکار دي، او دغه شپه کله ده؟ د لیلة القدر د شپې په اړه باندې در سره یو ډېر اهم او ضروري معلومات شیر کول غواړم. کوشش وکړئ دغه ویډیو ضرور وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. د لیلة القدر د شپې به موږ او تاسو څه فضیلت بیان کو. فضیلت په خپل رب العزت په قرآن کې د لیلة القدر د شپې بیانوي. فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر. و بېشکه موږ قرآن نازل کړو په شپه د لیلة القدر باندې. بیا الله جل شانه سوال کوي وما ادراک ما لیلة القدر، او تاسو څه پېژنئ چې د لیلة القدر دا شپه څه شی ده؟ مخکې الله جل شانه جواب کوي لیلة القدر خیر من الف شهر. دغه شپه د لیلة القدر چې ده دا د زرو میاشتو د عبادت نه زیاته بهتره ده. یعنی که چیرته یو کس زر میاشتې د الله جل شانه عبادت وکړي او بل کس د لیلة القدر په شپه باندې د الله رب العزت عبادت وکړي، نو دغه یوه شپه چې د لیلة القدر په شپه باندې د عبادت کړی دا بهتر دی د هغې بل کس د زرو میاشتو د عبادت نه. سبحان الله، دا اعزاز الله جل شانه صرف امت محمدي صلی الله علیه وسلم ته ورنصیب کړی. یعنی نور چې څومره امتونه تیر شوي دي، څومره شریعتونه تیر شوي دي، نو په هغې کې چې دی صرف انبیا کرامو ته دا اعزاز حاصل د لیلة القدر د شپې، باقي امتونو ته دا نه حاصل. دا د رسول صلی الله علیه وسلم ته دا د امت ته دا اعزاز الله جل شانه ورکړی دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ تذکره کوله، وی فرمایل چې د بنی اسرائیلو یو عابدو یو عبادت گزارو هغه 100 کاله د الله جل شانه ډیر بهترین عبادت وکړو. د صحابه کرام په مخ کې چې دا تذکره وکړه، نو صحابه کرامو دا ارمان وکړه، دا ارزو وکړه چې کاش موږ هم دومره عبادت کړی وای. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې فرمایلی دي چې زما او زما د امت عمرونه چې دی عمري و عمر امتي ما بين 60 الى 70، وی زما او زما د امت عمرونه چې دي دا به د شپېتو او د اویو کالو ترمنځ وي، الا ماشاءالله چې چېرته یو کس به پکې اتیا او سلو ته ورسیږي. لیکن اکثر زما او زما د امت عمرونه چې دی وي دا به د شپېتو او د اویا کالو ترمنځ وي. نو صحابه کرام ویلي چې زموږ عمرونه دومره مختصر، نو لهذا موږ به دغسې عبادت څنګه کړو؟ نو الله جل شانه ورته د لیلة القدر شپه ورکړه. ډېر زیات فضایل دي خو مختصر تاسو ته وایم. په دغه شپه باندې عبادت څه کول پکار دی؟ عایشه رضی الله عنها فرمایي چې یا رسول الله که چېرته موږ دغه شپه وموندله نو په دغه شپه باندې زه څه عبادت وکړم؟ نو ورته وفرمایل چې دا دعا ډېره وایه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني یا فاعف عنا. دا اسانه دعا د دې ورد ډېر کوي، او لهذا دغه شپه چې دا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا په طاق شپو کې اخرنۍ عشره روانه ده، په طاق شپو کې دا تلاش کوي، یعنی 21 23 25 27 29 دغه رنګې د اختر شپه شو. نو لهذا په طاقو شپو کې دغه شپه تالاش. خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظره، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسایل، څومره چې دینی مسایل دي دا ور زده کول غواړئ، نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکړئ، داخله وکړئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې هم نن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکړئ، انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره، په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته تاسو ته دیني زده کړې درکول کېږي. د ډېر